السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه حبیب الله ډینسي یو وار بیا ستاسو د په خدمت کې د وخت د شالباغ ټونل څخه حاضر یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه ټونل په دا اوس بارانو کې د اوبو له وجې مکمله بند شوی و. دا وخت د ریلوې چې کوم ملازمین دي هغه له طرف څخه د دې اوبه دا دي کوم چې دغه ته لار ورکول شول، اوبه دا روان دي. نو مخته به یې درښکاره کړو، دا د ټونل څخه اوبه را روان دي، جنریټر یې ورته لګولی دي، د اوبه په راپورته کوي. دننه کوم ځای چې دی اوبه پکې ولاړې دي، هغه هم تاسو ته ښکاره کوم. دغه جنریټر یې ورته راوړی دي. اوس د ریلوې له طرفه چې کوم دی هغه اوس مشینري هم راغوښتل شوې ده، په هغه باندې چې کوم دي دغه کومه چې خاوره راغلې د باران کومه خوړه راوړې ده هغه به پورته کوي او ژر تر ژره به دغه سفر دپاره چې کوم دی ټرین بحاله شي. جنریټر یې ورته ایښی دي، په دې اوبه راپورته کوي، باقاعده یې په دا کونج کې لار ورکړې ده، اوبه داسې روان دي. دغه لار یې کونج ته ورکړې ده، اوبه دا دې اوس د باندې وځي روان دي. تر ډېره هم په ټونل کې اوس هم اوبه ولاړې دي. د دوی تر اوسه ما مجلس وشو، دوی به زموږ مشینري را روانه ده، ګلیډران په هغه باندې کوم دي دغه اوبه پورته کوو، دغه لار ورکوو، دا خوړه پورته کوو او ډېر ژر به د چمن کوټ چې کوم پسنجر دی دا به د سفر دپاره بحاله شي. او دلته په دې ټونل کې ډېره ټنډه هوا وي. دا د شالباغ خوا دغه بله خوا ته هم د هر کوم مشکلات دي. د چت څخه کوم اوبه رابهیږي، دغه اوبه دي دا په اکثره په داسې هډو کې د استعمال د څښلو لپاره باقاعده او دې خوا او د چمن خوا څخه کوم دي هغه ځي خلک یې چې هغه اوبه استعمالوي. نور مخته نو تګ نه کېږي ځکه اوبه زیاتې ولاړې دي. خو صرف دغه مخته چې کومه خاوره پرته ده داسې تاسو ته ښکاره کړم. دغه به انشاءالله تعالی مشینري غواړي، نو دلته به شاید دعوې به چا خامخا کړي، سرکار د خوا د نور د خوا چا کار نه دی شروع کړی. نو اوس ریلوې والا وایي چې موږ خپله مشینري راغوښته خپله کار وکړو، خپله دا خاره پورته کړو. باقاعده هم دا د اوبو لار ورکړې ده، دا د اوبو په کونج کې چې کوم واده یې ورته کښلې ده نالۍ، دغه په ذریعه باندې اوبه دا دي اوس د باندې روان دي. نو دا ډېر تاریخي ټونل دی، ډېر تاریخي ټونل دی. دا د انګریز په دور کې جوړ شوی دی، د 19 یعنې کې د 100 کاله څخه مخکې دا ټونل جوړ شوی دی. نو تر اوسه پورې داسې تباهي نه وه راغلې په دې ټونل کې لکه د کدې ورسې راغله. په 1891 کې دا ټونل جوړ شوی دی، په 1880 کې کار شروع شوی دی، په 1891 کې جوړ شوی دی، باقاعده باندې لیکلي دي. دا اوبه دا روان دي، آهسته آهسته اوبه روان دي، د ټونل څخه وځي. نو دا کومه خاوره چې پرته ده دې سایډ کې دا خوا یې موړې ده، دا سایډ چې کوم دي دا د خاورو ډک دي، دا به هم پورته کړي. نو چې دغه پورته کړه خوا ته اوبه ژر وځي، نو ډېر ژر چې کوم دي دغه ټرین چې کوم دي دا به د سفر دپاره بحاله شي. کاریدونه هم زیات نه دي، صرف مشینري غواړي، اوس محنت غواړي، ځکه د چمن پسنجر کې اکثره مریضان سفر کوي، که د کوټ د خوا یي که چمن د خوا یي، مریضان چې دي اکثره سفر کوي. نو دا ټریک چې دي دا مکمله دا وخت په خاورو کې پټ دی. په مخکې به یې ښکار دي، یعنې کې تباهي ډېره شوې ده، باران د وجې تباهي ډېره شوې ده. نور ځایونه به مخکې هم تاسو ته ښکاره کړو. دا غزی دی چې د کوم خوا مانده راواوښتې په بالا د خوا څخه دا مانده چې راواوښتې اوبه راځي په ټونل ته، په دې ټونل باندې اوبه درننوتلې، ځکه چې دا دونه خاورې راوړه د ځانه سره. دا وخت د ریلوې کوم
پټري د هغه بالکل غایبه ده نشته. دا تقریبا تر هغه ځایه پورې بوټ لګېدلی د دې سره هغه مخکې هم دا پټري چې کومه ده هغه په دې خاورو کې لاندې شوې ده. نو د دې کوشش دا دی چې دا ژر تر ژره په دې باندې کار وکړي او مشینري اوس دی وایي چې موږ اغوښتې ده دا خر به راپورته کړو. هغه اوبه به در ښکاره کړو چې کوم اوبه د ټونل څخه اوس څوکه را روان دي. دا کار یې نوم پر کړی دی. دا اوبه دي د ټونل څخه دی آهسته آهسته را روان دي. کار په شروع شوی دغه ونه دا ټونل ته چې کوم دغه سیګنل ورکوي دا د مکمله په خاورو کې لاندې دي تاسو وینئ. او دا لین چې بدلوي هغه هم دا تقریبا په خاورو کې دي او کوم لایټ والا چې کوم دي هغه هم مکمل په خاورو کې پټ شوی دي. نور به مخته دا وګوره د دومره مځکه مکمله دا د پټري دلته غایبه ده. په دغه ځای کې پټري چې کومه ده لږ معلومېږي. په دغه ځای کې دا معلومېږي لږ پټري دا یو سری دا د ښکاره دی او بیا مخ ته یې څه ښکاره دي. دا پایپونه مایپونه یې بیا مکمله سره مات کړي دي وړي دي. مخکې بیا هم تاسو ته ښکاره کړو. دلته بیا هم پټري څه څه معلومېږي خو د خاورو څخه لاندې ده. دا تاسو وینئ. مخه به نور هم ښکاره کوم چې کوم تباهي شوې ده. د دې وایي په بلوچستان کې ډېره تباهي شوې ده د بارانونو له وجې خاص کر په ټرینو ته د ټرین و ټریکو ته چې کوم دي ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دا وګوره دا رقم دی چې د دې تقریبا څو شپې تېرې شولې بیا هم هېچا کار نه کوي. اوس ریلوې چې کوم دي خپله کار شروع کړی دی. دوی وایي چې موږ خپله مشینري راغوښتې ده په هغه باندې چې کوم دی خار راباسو بیا دا مخکې صفایي مپایي کوو لین صفا کوو. دا د شالاباغ سټیشن دی. تاسو ته زه ښکاره کوم مخ ته خو کوم سرنګ دی هغه تاسو ته ښکاره کوي. دا وخت دا د صفایي د دې نه شروع شوې ده. صفایي نن اوله ورځ شروع شوې ده. دا صفایي نن شروع شوه. کومه ورځ شروع شوې ده؟ صفایي څه وخت شروع شوې ده؟ دا سټیشن دی. سټیشن حالت ده. سټیشن حالت کوم ښایستهوالی یې ورکړی وو ټول تباه شوی دی. څه ووایي اوس هم عادي خو صفایي شروع ده. صفاکۍ یې کار شروع کړی دی په خپله ریلوې. نور مخکې هم درښکاره کړم. دا د ټرین کوچنی دې ته ټیچۍ وایي څوک بل نامه ورته وایي. دا وخت د اوبو په منځ کې پروت دی چې کومه ورځ اوبه شوي اوبه وړی دي دا دی نو اوس پورې هغه رقم په اوبو کې پروت دی. دې خوا ته بیا هم درښکاره کړو. دا دی دونه کې زیات وزن یې دی. بیا هم دا اوبه چې دي د اوبو د زیات زور له وجې دې خوا ته راوړی دي. دا دی د اوبو دا د پټري په منځ کې پروت دی. پټري خو نه معلومېږي ورکې دي. دلته ګوره په خاورو کې ورکې شوي دي. یعنې د سرنګ څخه بیا داسې پورې پټري تقریبا وګرځي ورکې دي. زه بیا د کوم چې روډ راځي دغه ځای پورې دا دونه وزن لري. دا وزن باوجود د اوبو دونه زور دی دا یې راوړی دی داسې اوس پورې دلته په دا ځای کې پروت دی. دوی وایي چې موږ به ژر تر ژره پر دې کار وکړو. دا شیان به ټول پورته کړو. چیرې ستاسو په یاد وي د 5 روپو نوټ د 5 روپو نوټ که ستاسو په یاد وي هغه تصویر چې کوم و هغه د دغه ځای و. دا کوم چې اوس اوبه وړی دي هغه د دغه علاقې تصویر و. بلکل دغه تصویر دا 5 روپو نوټ تصویر د دې په د سټیشن کې هم لګېدلی دی. که د چا په یاد وي دا نوټ ډېر وخت ونه کېږي چې بند شوی دی لږ وخت کېږي. نو د اوس پورې هغه نوټ د دې تصویر لګېدلی دی. شاید چا سره به نوټونه پراته وي تصویران به وي هغه د دا ځای چې کوم دی د دې علاقې تصویر دی. په دې 5 روپو پر نوټ باندې دا تصویر لګېدلی و.
نو دا د چمن د شلباغ ریلوی سټیشن دی چې دا ډېر تاریخي ریلوی سټیشن دی. په دې کې د ډېره وخت څخه کم دی د چمن او د کوټ سره مابین ټرین چلیږي. په دې کې اکثر خلک سفر کوي او ډېر تاریخي ځای دی. نو دې وخت د اوبو له وجې ډېر زیات تباه شوی دی. نو ژر تجربه چې دی هغه د سفر لپاره بیرته بحاله شي او د ریلوی والا چې کوم دغه ته زما خبره وسو دی وایي چې موږ مشینري راغوښتې ده او دا ښار به پورته کړو. ژر تجربه موږ ټرین چې کوم دی هغه د کوټ چمن مابین بحاله